دا جی په ټولو کې ګرانه پرنده ده، دې ته وایي ګرین جاوا. گرین دا جاوا امپورټ شوی بلډ لاین دی. درکوي په 2.5 لکه او څوک به یې درکوي په 2 لکه، او خصوصي ډسکاونټ او آفر مې لګولی دی په 1 لک روپۍ کې به دا ورکوم. زیړ غوږونې دي، ولاړ تاج دی، پسې مهرې به ګرین جاوا ورکوم دا، او خلکو ته معلوم دي دا وګوري ګرین جاوا دی. بالکل. که چا پکې زه خبر راوویسته نو زه به انعام ورکم. چې یامین بھائی وای دا کم از کم 40 نه 50 انډې پورې یوه دا چې کومه تاوسه ده هغه درته اګې درکولی شي. بلیک شولډر، کیمیو، پرپل، وایټ هم شته، آسټریلین چې ورته وایي، پاکستاني دا بلیک شولډر دی جی. دا ټول نسلونه ما سره دې ټایم کې اویلیبل دي. نو حساب کوئ چې تاسو په 1 لاک باندې 3 مادیانې او یو نر بوزئ، نو په آسان حساب سره تاسو ته هغه 15,000 نه هم سیوا انډې اچولی شي. نو 1,80,000 روپو تاسو ته دا 1 لاک په 1 لاک چې دا 4 واړئ که نه، نو په یو کال کې ورته 1,80,000 روپو هغه انډې مچئ، او که بیا بچي راوړه نو بس مالامال به ګرځئ. خلک وایي یاره وایي هسې نه ته د دې انډې بیا نالې بچي نالې، زی انډې مخلم زی بچي مخلم. زه د خلکو دپاره راوتیم، د خلکو دپاره سوچ کوم، خلکو ته مې نیت صفا دی، الله مې ښه ساتي. اورېدلي دي دې ته د جنت مرغۍ وایي، خو کور کې ډېر بختور شی دی. انشاءالله دا نه چې یاره زه خو زه ته یو خبره کوم، دې سره لک هم بدلېږي. 30-40-50 انډې اچوي نو انشاءالله بیا هم درته وایم چې دې ټایم کې آفر دی. آفر دا دی چې دې 2 میاشتو کې دننه دننه خرید وکئ او مالونه واخلئ 4 دانې. که چا سره ځای وي که ځای ني نو بند هم ساتلی شي، که څوک وایي چې کولو یې پرېږدو ازاد هم پرېښودي. دا نه چې یاره هغه متل غوندې هم دی، یاره بل ته کوې کنې نو خپله به پکې غورځېږي. نو هغه سوچ زما نه دی چې زه ځان برابر کړم او دا کیسه ختمه کړم. 7 کالو نه پکې لګیا یم، دې حد ته پکې را رسېدلی یم. نو دې ټایم کې زما دې سره شوق پیدا شوی دی او تنهایی کې پروت یم. که څوک وایي چې یاره مونږ واخلو د دې انډې به ته مونږ نالې، انډې به هم درنه اخلم، بچي ته وکړئ بچي به هم درنه اخلم. خو اول درته یو خبره کوم، انډې مه خرڅوئ، ما ته یې مه راکوئ، بل ته یې مه ورکوئ. 2 سیزنه ته انډې والې، بچي ته والې، نو انشاءالله یو سوچ جوړ کړئ د ستاسو به زما غوندې فارم شي. ماشاءالله. وګورئ جی یامین بھائی درته 2 خبرې خلاصې کړي. یامین بھائی سره دا ډېر زیات قسمونه یي، کو دا تاسو ته په دې کیمره کې وښکاري. وګورئ جی خوبصورتي یې څومره ده، خوند کوي چې په کور کې هم ګرځي. دا وګورئ جی ډېر شی تاوسان دي قسمه قسم، خو دې ټایم کې دی لکۍ غورځولې دي، میاشت نیمه بعد به دا لکۍ راوباسي بیا به خوبصورتي وي. او یامین بھائی وایي که دا تاسو ما نه بوځئ نو که د دې انډې تاسو ته انډې درکړي هغه تاسو په ما خرڅولی شئ، د دې بچي تاسو په ما خرڅولی شئ، زه به درنه حلمه او د هر یو شي ته زه ذمهواري اخلم. دې کې چې دوی سره ګران نه ګران مرغۍ کومه ده نو هغه دوی وایي چې په 1 لک روپۍ به درته فاینل جوړه درکوم، او بالکل اوریجنل به چې کومې درته خلک په 2.5 لکه درکوي هغه درته زه صرف په 1 لک باندې درکوم. نو که څوک هم خواهشمند دي تاسو رابطه کولی شئ. نمبر بیا ووایئ جی. 0333-955-6611 په دې واتس اپ هم دی. انشاءالله په کال په واتس اپ دواړو ما سره رابطه کولی شئ. یو دی دا مخامخ د ښایسته کلرونو والا سریلنکن پایډ دی، هغه ما سره او هغه چې دی دا ما سره پرپل نیک دی، دې سره 2 مادې دي. حالانکه دا ما ځان ته پرېښي، که چا راته دا نوم واغوښته چې پرپل نیک نو بیا به یې زه خرڅومه ستاسو په دې ویډیو باندې. او بله خبره دا ده دې ټایم کې دا ما سره سپیلډینګ ورته وایي دا ایمریډ دی، دا بهر نه الحمدلله 60-70 دانې دي. نو اوس هم درته وایم دا یو قسم آفر دی، دا نه چې یاره ګرین جاوا هم په دغه ریټ دي. د ګرین جاوا ځان ته ریټ دی، د پایډ ځان ته ریټ دی. ما چې کوم آفر لګولی دی اما په بلو شولډر لګولی دی او په بلیک شولډر لګولی دی، په وایټ مې لګولی دی کوم چې نوک وایټي. نو انشاءالله دا به درته میلاویږي یامین پیکاک فارم مصري بانډه کې. په دې ویډیو کې ښکاري دا تاوسان دي، د دې انتهایی زیاته خوبصورتي وي چې دا کله په کور کې ګرځي، بیا دا چې کله خپل اوازونه کوي او دا کله هغه لکۍ ببره کي نو ډېر زیات خوند دي. ډېر خلک یې د خوند دپاره په دې بنګلو کې ساتي، عام خلک یې هم ساتي، او زیاتتر خلک یې د کاروبار دپاره داسې رونه وي چې هغوی بار تلي او کور کې ماشومان پریشان وي، نو هغه خلک هم یامین بھائی سره رابطه کولی شي او زبردسته مشوره به درکوي. او بالکل کو الله دوی ته زندگی ورکړي او د 1 لک روپو مو 4 دانې واغېښتې، یو نر او 3 مادیانې 1 لک روپۍ ریټ دی. بالکل 1 لک روپۍ دی. بیا سیزن کې مطلب 2 میاشتې بعد د دې 8 فټه لکۍ وي، دې ورځو کې کوریز کوي نو بیا په 1.5 لک هم نشي اخیستی. احتشام وایي دا په کور کې زنانه هم ساتلی شي چې کم خوراک چرګان کوي هغه دی هم کوي. زیاتره خلک یاره ماشومان چیړه کوي او تنګی مونږ چرګان ورته راولي نو هغه د مرضونو ډک وي.
چې کور ته یې راولي روزانه یا ګنټه پس یو غورځي امري. نو زه درته وایم چې دا سخته می مطلب مرض هم نه کوي او الحمدلله دا نه په ساړی نه په ګرمۍ آزاد به پرېږدي. اکثر مسافري یره څوک نو دې ته ګاونډیان هم خوشحالیږي او ماشومان چې څومره مې ورته راغونډېږي نو یو نرس 3 ماده بالکل په ذمهوارۍ سره به ورکوم د کور عدد که لاړل زما لاړل د هغې نه که څوک وایي چې روک شو یا الوت یې وکړو هغه به زما تلي زه به ورته ډکوم. نو بالکل ټرسټ وکړئ اعتبار وکړئ. یو ماده 40 to 50 انډې اچوي سیزن کې د شپږ میاشتې لګاتار انډې کوي په 1500 روپۍ انډه وي یوه انډه په انډه 1500 په 1500 وي سیزن کې. نو ځکه درته وایم چې د مطلب ټایم دی او دومره ډیمانډ دی چې یاره الحمدلله زه دا ویډیوګانې کوم نو دا زه د خلکو دپاره کوم زیاتر خلکو سره پی سی وي خو چلې نه ورځي نو زه الحمدلله لګیم دا نه چې یاره د چا په پیسو یا څه خپل سټپ مې اوچت کړی او روانم 2 کاله مې وشو ما سره الحمدلله مال ډیر ولاړ دی. نو دې ټایم کې زه د غریبو خلکو سوچ کوم زه وایم چې یاره پیسې په فضول ځایونو کې بندوي نو راشئ د کور ښایست به م او مثال 3 ماده یو نر ورته ورکم د انډو په ذمهوارۍ سره 8 فوټه لکې کې نو ما خو درته ووي تنګۍ به م هم نه یو بانس په ورته ولګوې په هغې دی کیني کور کې به ښه آزاد بره په چار دیوالو ګرځي بیا به راکوزېږي. زبردست. تاسو ته وګورئ جی معلومه یه دې کې دی سره قسمه قسم ملکونو نسلونه دي نومونه ډېر ګران دي ما ته خو نه راځي خو یامین به ټول نومونه تاسو ته وایم غشته بیا هم به درته والي او تاسو ته په دې کې ښکاري جی دا ډېر خوبصورته وي او بیا یامین به چې کومه خبره وکړه د هغې متعلق درته زه وایم چې یامین به وایي دا 2 میاشتې لګاتار اګی چې کو 6 میاشتې 6 میاشتې لګاتار اګی حاجی 6 میاشتې لګاتار اګی چې یو اګی په 1500 روپۍ ده او د یوې جوړې نن سبا خو درته په 50,000 پورې پروزي د حسابه داسې وي بالکل احتشام به نن سبا جوړه به ورته فاینل ورکوم 50,000 کې هغه هم انډین بلو شولډر او پاکستانی بلیک شولډر که وایټ الی وایټ هم په دغه ریټ کې ورته ورکوم نو انشاءالله دې کې احتشام به زه یو خبره کوم زه اوس هم درته وایم چې یاره زه دا نه د خپلې فایدې دپاره دې کې اکثر هر یو باندې داسې خلک شته نیګیټیو کامنټس کوي هغه په هر ځای کې موجود وي داسې خلک خو زه دا نه چې یاره زه خپل مقصد دپاره زه الحمدلله زما شوق هم دی او زه تنخواهي خوښوم زه دې سره ناست یم دا زما دیره ده خو زه وایم چې یاره شوق وکئ خوند ترې والئ نو دا خو لکه د قسمت خبرې دا د ستا شی دی کیدای شي تاسو یې بوځئ یو ورځ یې زندګي وي او کیدای شي تاسو یې بوځئ یو په کالونو باندې دا الله تعالی دې له نصیب کې زندګي اچولي او دا تاسو ته ډېر زیات بچي درکړي او غټ کاروبار دې جوړ شي. نو که څوک خواهشمند دی وایي چې مونږ دا کور کې ساتو نو بالکل تاسو د رابطې نمبر هم واورئ د یامین بی نه رابطې نمبر زما 0333 955 6611 بل نمبر دی 0319 21 62 313 په دې دواړو واتس اپ ته انشاءالله کور په کور کارګو به ته آل پاکستان ته میلاویږي که څوک وایي چې یاره موږ خپله راځو نو لوکیشن زما ولی انټرچینج موټروی چې ده مصری بانډه زما لوکیشن دی که په جی ټي روډ څوک راځي اکوړه هټک مصری بانډې ته به راځي یامین تاوسان والا باندې مشهور یم چې چا نه هم تپوس کوي زما ځای به ورته ښایي. صحیح ده.